او په روغه باندې ډېر زیات خوشحالېږي ډېر زیات خوشحالېږي. الله پاک په قرآن پاک کې ارشاد فرمایي انما المؤمنون اخوة. مؤمنان ټول چې کوم دی دا ورونه دي دا ټول ورونه دي. حدیث مبارک کې راځي چې په تاسو کې وإياك نستعين. یا الله موږ ستا عبادت کوو او تا نه مننه غواړو. د ټول نه لومړنۍ زموږ په سټیج باندې ناست ټول مشران د هغې نه علاوه ویسر لي امري د مترې شیرداد ګړی چې څومره معززین دي علما دي تاسو نه جنت الفردوس او جنت المأوى نصیب کړي چې تاسو دې غونډې ته راغلی. الله دې تاسو د شر او فساد د شیطان د وسوسو نه وساتي. نه دا درې کورنۍ چې موږ یو کړي دي که نه الله دې موږ ټولو له د دې جزای خیر درکړي. زه د جرګې د مشرانو نومونه لرم. مهرباني نمبر تراشه نو نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله المجيد وفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي. کسانو تنازع دی کی او تاسو څه ویل غواړئ د روغې حوالې سره؟ یاره زه دا وایم چې د دې زمونږ په دې علاقه کې یو پنځه شپږ دښمنۍ دي. نو دا چې کوم دی د دې نه مخکې یو 3 میاشتې مخکې وکې مونږ یو 2-3 روغې کړې وې، تاسو راغلي وې. او اوس چې کوم دی دا 3 روغې وکې نه شولې د خیره سره، نو دا 6 روغې دلته وشولې د دښمنۍ. دا یو 5 شپږ خاندان و چې خپلو کې دښمني وه، دې کې دنیا کسان لګي دي عمره شوي. نو دا مونږه ستاسو د وړاندې په دې کلي وطن کې دا 2 میاشتې وشو چې دې جرګه کې مونږ لګي وو د 3 فریقینو او د لساتو کالو نه چې کوم دی د دښمني وه. نو دا روغه نن د الله په فضل سره وشوله او بیا خپلو کې رونه شول. دا راته وایي شهزاد خان ماشاءالله الله پاک نن ډېر رحم کړی دی ستاسو په دې حجره کې. دې کې یقینا د رحمت فرښتې نازل شوې وې او رحمتونه دې کې عالبان صاحبان هم او بیا چې ستاسو کردار دا نه صفا کردار دی ماشاءالله. او د کلي دپاره یو غم درد ستاسو په زړه کې دی. د کلي ته څه وینا کول غواړي او د ورسک دپاره څه پیغام دی؟ یاره جي د ورسک دپاره او خاص کر د ګړي شهرداد او خوشو علاقو دپاره دا پیغام دی چې دې دښمنۍ نه سم نه سازېږي او دښمنۍ چې کوم دی په چا باندې تېرې شوي نو د هغه نه تپوس کول غواړي چې دا چې کوم دی کډې ګرځوي په دې علاقو باندې او کسان هم مکې مړه شي، بې ګناه خلک هم مکې ولګي. نو زما خپل دا کوشش دی چې دا څونه دلته کې دا سیاسي خلک دی دغه دي مشران دي د کلي او مولین صاحبان دي چې دوی په خپل کلي کې دا کوشش وکړي چې دا چا دښمنۍ دي چې دا روغې کړي چې څنګه مونږ نن په دې ګړي شهرداد کې 3 خاندانو روغه وکړله. بالکل یقینا مینوالو په ګړي شهرداد کې یو ډېره غټه روغه وشوله او بیا یو روغه نه وه 3 روغې وي او مشترکه دا 3 روغې یقینو کوي یو ډېره غټه خبره ده، اونر خبره ده دې دپاره. دې کې چې دی نو دا متري چیرمین چې دی هغوی پکې هم چې دی عیسی اغستی و هغوی پکې وو، مشرانو کې هغوی کاذشونه وو، دې سره سره فرمان بای، دې سره سره حاجي عمران صاحب، دې سره ډېر مشران انوال وو. خو چې څومره خبرې اترې کېدې نو شهزاد خان به پکې رول خامخا ادا کول. کیمرامین اسنین سره عرفان درانی، پیام خیبر، پیښور.